دی خوا د مکې خلک پوه شو چې دا مسلمانان خو یو دوه روان دي او مدینه کې راته بلاک جوړیږي او ممکن ده چې دا پیغمبر هم لاړ شي مدینې ته نو موږ به څه کوو نو یو میټینګ یې راوغوښته په مکه کې دارالندوه د مشورې ځای دی میټینګ یې راوغوښته لګیا دی مشوره کوي د هر قوم سردار پکې ناست دی دا شیطان نه دی ابلیس دیم د یو شیخ نجدي په شکل راغی یو بوډا سپینګیري په شکل دروازه والا هغې وی څوک یو میلمه یم تاسو سره مې ضروري کار دی چې دروازه کلو کا کاکاجي څه کې وی زه خبر شویم چې تاسو د دې پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم خلاف میټینګ راغونډ کړی دی نو زما هم د دین بدي شي زما هم ډېر بدي شي نو که زه هم دې مشوره کې کینولم نو زه به دله ډېره ښه مشوره درکړم تجربه مې زیاته ده او خیاره مې عقلمنه مې هغې وی کاکاجي راځه ډېره ښه ده شیطان هم پکې ور نشو کېناست هغې وی د نجد د علاقې د نج یو مشر د سپینګیري تجربه کار دی کاکاجي کېنه میټینګ کېده یو کس پکې دا مشوره ورکړي داسې کار به وکړو چې نظربند به یو کوټه کې به واچو ابوالبختري یو مشر کافر و هغه دا مشوره ورکړه دی به نظربند کړو کوټه کې به واچو او یو روشندان به پکې پریدو داسې یو نوړی ډوډۍ به وله ورغورځو رو به وجود ټپ شي اخره کې به مړ شي خلاص به شو دا ابلیس لعین شیطان دی خو د انسان په شکل دی وی دا ریز مما نه ده خوښه تاسو که دې کوټه کې واچو دلته د قوم ملګري دي لوی قوم یې دی هغوی به درنه خلاص کړه به یې پې خفه شي وی به چې دا څه کوئ دا هغه خپل دین ستاسو خپل دین نو کوټه کې نه شی بندول یو ورځ به یې بند کې 2 ورځې به یې بند کې خو لوی قوم یې دی دا رای نه ده ټیک دا غلطه رای ده چې شیطان ووي خلکو وی او کاکاجي ټیک ووي دا رای ټیک نه ده بل یو کس پاسېد هغه وی داسې به وکړو چې بار به وشړو په یو اوښ به کښېنه اوښ پورې به کلک وتړو اوښ باندې به پړې ور واچو بس چې ته بار به وشړو دې پیشه موږ به خلاص شو دا شیطان بیا پاسېد وی دا هم ډېره غلطه خبره ده هغه له دومره خوږه ژبه خدای ورکړې ده که باره موشړه ځان له بله ملګري پیدا کړي نو په تاسو به حمله وکړي مقابله بیا نه شی کولی هلکه دا خبره هم ډېره مزېداره ده دا هم ټیک ته دا رای ټیک نه شوه ابو جهل پاسېد یاره وی بس لنډه خبره دا ده چې مړ به کړو مړ به کړو شیطان پاسېد بیا وی چې وجنې به یې څوک خبر خو د مرګ ستا نه ده خو د هغه قوم دی بنو هاشم که کم مسلمانان دي خو هغه ملګري دي چې کم مسلمانان نه دي هغه هم ملګري دي دین یې ورسره شریک نه دی خو ملګري دي نو وجنې به یې څوک د قوم مقابله به یې څوک کوي کاکاجي نو ته خو زموږ هره خبره رد کوې نو ته ووایه څه وکړو وی دا خبره ټیک ده دا وجلې پکار دي خو تاسو یې په داسې طریقه مړ کې چې د قوم نه یو مشر روچت شي د ټولو قومونو نه او په شریکه په املا وکړي بس ابو جهل وی دا خبره ټیک ده د ټولو قومونو نه به یو کس راغونډ شو او په کور به د شپې ورشو حمله به پې وکړو بس مړ به یې کړو نو قوم به د چا نه بدلل اخره کې به په دیت رضا کو سلو خان به ورکو د مړي په سر کې سلو خان دي سلو خان به ورکو بس جوړه به ورسره وکړو قوم به د کم نه بدل اخلي شیطان لاسو پړقولې زنده باد دا خبره ټیک ده دا کار به کله کوو شیطان ورته وی ګوره د ښې خبرې له وخت مه ورکوئ ښې خبرې له وخت مه ورکوئ بېګاله پې ورځئ بس قصه خلاصه کوي او شمکي تریخ ګوټ ته تیرې کوي چې قصه خلاصه شي قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سازشونه جوړ کړل کافرانو لیثبتوک چاوي نظر بند کوي او یخرجوک او یقتلوک او یخرجوک چاوي د وطن نه وباسو او چاوي وجنو یې دا میټینګونه او دا مشورې شروع شوې ویمکرون سازشونه جوړول چې موږ په دې طریقه د رسول الله مبارک نه ځان خلاص کو ویمکر الله التعلم خفیه یو تدبیر جوړ که
والله خیر الماکرین. که دا ټول مخلوق یو ځای شي او یو خفیه تدبیر جوړی د چا خلاف، نو الله چې کم پټ تدبیر د هغه د بچوالي پیدا کی، والله که څوک ورته تاوان ورسوي. خدای چې څوک بچ کوي هغه ته څوک تاوان نشي رسولی. جبریل علیه السلام لال او رسول الله مبارک ته ټولې خبرې وکړې چې ستا خلاف دا میټینګ وشو، سازش شو، او بیګاله به مهرباني وکړي د کور نه به په خپل بستر به نه سملې، د کور نه به وځې او لارې درته زه برابروم. حضرت ابوبکر د غرمې وخت و چې جبریل ورته الوی نو لاړ نیغ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې جبریل ورته الوی نو نیغ ابوبکر کر الله. بی بی عایشه وی ما خپل مور او پلار په کوپر نه دی لیدلی، چې په خبه د پیشې زما مور او پلار مسلمانانو، او دا سروس په مونږ نه ده تېره شوې چې په کومه ورځ کې سهار او ماښام حضور پاک مونږ کره نه دی راغلی. دومره مینه یې وه مونږ سره. لاړ حضرت ابوبکر ته وایي څوک دی کور کې وباسه، یو پټې دوه خبرې کوو. ابوبکر ورته نور څوک نشته، یو عایشه ده د نبي علیه السلام ته ورکړې وه، او یو اسما ده، دا دوه لوڼه مې دي، نور څوک نشته. وی ښه ابوبکر ما ته خو الله اجازت راکړه چې مدینې ته ځه. وی زه مرګرتیا غواړم. وی ته مې ملګرې او صاحب دوه اوښانې مې ساتلې دي او ګیا مې پې خوړې سربې کړې مې دي، یو تال او یو ځان لا، یو ستا شو یو زما. حضور پاک وی اما بغیر ثمن فلا، بې پیسو بنالم د هغې پیسې به در کوم. علماء وی چې پیسې د یوې اوښې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته ورکړې، دا هغه قصوا اوښه وه، په دې هجرت شو. ولې پیسې ورکړې؟ ډېر مضبوط سفر، ډېر قیمتي سفر، ډېر د ثواب سفر، او دې سفر سره اسلام خور شو، نو چې دا ټول ثواب الله پاک پیغمبر مبارک له خپله ورکړي چې په خپله اوښه دا سفر وکړي. هغه قصوا ډېره قیمتي اوښه وه چې وحی به کلم نازله شوه، یو چې نبي علیه السلام به په کم څاروي سورو نو ټینګېدی به نه شو، هغه څاروي به ځمکې ته پرېوته. ما سوا د دې اوښې نه، دا اوښه چې ته ملاسته نه ده. فیصله په دې وشوه چې مونږ به بېګا نظر وځم او ته به ما سره شي وځو به. نو یو سړي سره خبره کړې وه د مخکې نه، عبدالله ابن اریقط، هغه ته لارې معلومې وې، هغه سره د پیسو خبره کړو، چاته به وې نه، خو مونږ چې تا ته کله ووایو نو ته به مونږ مدینې ته بوځې، خو په داسې لار به م بوځې چې عامه لاره نه چې ته په شاړه لار به م بوځې. دا پخوا چې به قافلې تې د یو ځای نه بل ځای ته، نو یو رهنما به ورسره هغه ته به لارې معلومې وې، هغه له به پیسې ورکړې او قافلې کې به روانو خلکو ته به یې لاره ښودله. یو د حضرت ابوبکر رشتہ دار دی، عامر ابن فهیره خدمت هم کوي او رشتہ دار هم دی. وی دی به ځان سره د خدمت دپاره بوځو، څلور په څلور بوځو. حضور پاک د شپې علي صاحب راغوښته، حضرت علي رضی الله عنه ته وی زه وځم او زما په بستر به ته نن سملې، او ما سره د مکې د خلکو امانتونه دي، نو ته به دا امانتونه خلکو له ورکې او مونږ پسې بیا مدینې ته راځه. ګوره دغه وخته پورې په رسول الله مبارک د خلکو دون اعتماد دی چې امانتونه خلکو پیغمبر علیه السلام سره یې ښودي. د شپې نه مکافران رالل او د حضور پاک د کور نه ګیر چاپېره تو شو، کور یې ورته محاصره کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم را پاسید، جبریل ورته وی داسې به وکې شګې به راوالې او وبنولې، لارې کوڅې ټولې درته ډکې دي، ناکبندۍ راته ځای په ځای شوي دي، خو فکر مه کوه، شګې به راوالې وبنولې، دی دا شګې به الله پاک د دې ټولو کافرانو سترګو ته ورسوي، دی به سترګې مږي او ته به ترې نه غوځې. او مقصې وشوه نبي علیه السلام چې څنګه راووت او بس شاهت الوجوه شاهت الوجوه، او شګې راواغېسته وینوستلې، شګې الله پاک د ټولو کافرانو سترګو ته ورسولې، هغې لګیا دي خپلې سترګې مږي، اوښې ته بیږي، خدای داسې زلزول راغی، طوفان راغی، او نبی علیه السلام مخکې روان دی، ابو جهل او دا ټول ولاړ دي، او نیک حضرت ابوبکر صدیق کا راورغی.
ابو بکر را پاسا هغه ځان سره را پاساو او غار ثور ته لاړل د ځمکې نه تقریبا 1.5 میل یا پاوکم 2 میله د اوچت دی او سخت غر دی سخت اسانم نه دی اوږد مزل پکې ډېر دی مزل غار حرا کې مزل کم دی خو نیغ دی د دې نه سخت دی او دې کې مزل ډېر زیات دی اوږد غر دی اوږد دواړه لاړل غار ثور ته چې سار پېشمني شو نو کافرانو په کورو حمله کړه چې ورغلل نو په کور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو په بستر حضرت علی پروت و وی څه شو وی ما ته پته نشته نیم خبر چې چته تللی دی خو اوته ډېر بېګا د شپې څنګه ووته وی څنګه نه زم نیم خبر اوته دی هغې حیران شو چې خدای مونږ خو ټولې لارې ناکه کړې دي یو ځای به په کومه لار حضرت علی صاحب یې ونیوه کوټه کې واچو خو بیا یې پرېښود ځکه د هغه پکې څه نو هغه غنیمت هغه خلکو امانتونه واخیستل واپس یې کړل او مدینې ته روان شو او حضور پاک او حضرت ابوبکر 3 شپې په غار ثور کې تېرې کړې 3 شپې او د حضرت ابوبکر زوی ابته او په غار کې به ورسره شپه کوله نو د مکې چې ټول ورځ به مکه کې ګرځېده د خلکو خبرې به اورېدلې چې خلک څه سازش کوي او څه سکیم کوي ابه اورېدلې پړه کې به یادولې او شپې له به ته شپه به یې د نبي علیه السلام او د حضور پاک سره کوله او د هغې ټولې خبرې به ورته ورسولې او عامر ابن فهیره به څاروي بوتل نو د غار ثور په خوا کې به سرول نو چې کله به